السلام علیکم دوستانو. نن خبره د دې مدرسې باره کې ده، د اکوړه خټک حقانی مدرسې باره کې ده چې په هسټري کې په اول ځل باندې دا مدرسه چې کوم ده کروڑونه قرضدارې شوه. ولې چې ځای په ځای په جوماتونو کې د دې لپاره چندې غونډۍ او وایي چېرې د دې لنګر خانه هم بالکل قرضدارې ده، لنګر کې هم ورسره څه نشته او دی چې بیې باندې لکونه روپۍ بیلونه هم راغلي دي. نو ځای په ځای ما په جوماتونو کې خپله ولیده چې دغه د حقانیې مدرسې ته اکوړه خټک مدرسه لویه مدرسه ده دې لپاره ډېرې چندې غونډۍ. نو تاسو هم پکې خپل اخلاص وکړئ، خو زه صرف د دین هغه ټیکهدارانو ته وایم، د مولانا فضل الرحمن ګروپ والا ته چې د عمران خان حکومت و، نو په دغه عمران خان په حکومت کې دا قرضداري نه وه دا مدرسه. د عمران خان چې څه ټایم دور و، نو دې مدرسې سره به عمران خان کروڑونه روپۍ امداد هم کړی دی. ولې چې عمران خان ته دی د یهودیانو ایجنټ وایي. نو کوم چې د یهودیانو ایجنټ تاسو ته وایي که نه، نو هغه په هغه په دور کې د مدرسه چرې قرضداري نه وه. هغې علماء کرامو سره طالبانو سره مدد پې هم کولو. وایي چې کوم دی په دې مدرسې اکوړه خټک ته کروڑونه روپۍ هم ورکړې وې، څو کوئی 5 کروڑ، څو کوئی 10 کروڑ. دې کې تعمیرات کارونه شوي دي او د لنګر خانې سره به مدد کولو. نو زه اوس په دې څیز حیران یم چې دا کوم خلک ځان ته دین ټیکهدار وایي، خاص کر د جی وی آی والا یعنی مولانا فضل الرحمن د ګروپ والا، چېرې دا د یهودیانو ایجنټ دی. نو د یهودیانو ایجنټ خو به مدرسې سره مدد کولو، ته خو د اسلام ټیکهدار یې که نه، ته اوس په پی ډي ایم والا د دی سربراه ته اوس دی ته دا نشي ویلی چې یاره د اکوړه خټک حقانیې مدرسې کوم ده دا قرضداره ده، کروڑونه قرضداره ده، آیا دی ته ته سفر نشي شو کولی؟ نو دی ته مولانا فضل الرحمن ته پکار چې دی حکومت ته او دی د حکومت ته ریکویسټ وکړي چېرې دی دا څومره مدارس دي دی سره مدد وکړي. نو اوس هم څه خبر هم د هغې باره کې نه کوي. نو چې چا ته دی د یهودیانو ایجنټ ووي، نو هغوی به مدرسو سره مدد کولو، خلکو ته پیسې هم ورکولې، لنګرخانو لپاره پیسې ورکولې. او څوک چې ځان ته د دین ټیکهدار وایي، نو هغه 1% هم د دې سره څه خدمت نه دی کړی. نو د زړه د خلاصه د مدرسو سره مدد وکړئ، چندې ورته ورکړئ، خپل زکات خپل خیرات ورته ورکړئ چې د مدرسو دا سیستم روان شي. چې ولې چې د دیني مدرسې زموږ په ملک کې وي، نو امن و امان به هم وي او زموږ د خلکو دپاره خیر به هم وي. تاسو پکې भरपूर شرکت وکړئ او که څوک کوي او که نه کوي، خپل خدمت پکې پیش کړئ او پیسې مدد ورسره وکړئ چې الله پاک دا مدرسې چې کوم دی قرضدار قرض نه ختمې کړي او هماغه شان خلک پکې بیا سبق کوي.